ها نیکست موږ سره د ریګولیشن اف ګلوکاګان سیکریشن دا موږ نن جنرال سے په لیکچر کې ډېر ښه ډیسکس کړلی او خیر دلته راته شارټ ټایم پرایمري سټیمولس موږ د پر سره لو بلډ ګلوکوز دین له موږ سره واړه سټیمولای کوم دي انکریز بلډ امینو ایسډ خاص کر ایلنین او ارجنین بل موږ سره ایکسرسایز کې موږ سره اپینفرین نه اپینفرین مینلی ریلیز کی نو ایکسرسایز د درې موږ سره سټیمولای شو او لنی سټیمولای موږ سره شو مین سټیمولای decrease blood glucose level increase blood glucose level دویم موږ سره سره increase blood amino acid دریم موږ سره د exercise یا epinephrine non epinephrine او inhibitor موږ سره سره somatostatin دا موږ سره that is all about the regulation of glucagon secretion next موږ سره د چې summary of glucose blood glucose regulation صحیح ده ها نو په دې کې دا خبره لیکل لکنه چې نارمل بلډ ګلوکوز لیول چې دی د 80 نه 90 ملي ګرام پر 100 ml دی په ګټن کې دا لیکل نو دا شنت کې په اوای کې پریکټیکل کې لیکل چې 65 نه 110 ملي ګرام پر ml رینډم دی او 140 ملي ګرام پر ml په دغه کې افټر میل دی نو 140 ملي ګرام پر ml پر دوم اتفاق کې دلته کې چې دا صحیح دی او هغه 65 نه 110 لیکل رینډم دو لیکل دی 80 نه 90 خیر جو بھی ہو होना चाहिए हाँ اوس ګوره بل خبره دا لیکل لکه نه چې د بلډ ګلوکوز لیول چې څنګه هاي شي موږ سره روټۍ نه بعد یو د ګلوکوز نارمل کنسیډر کو کنه 80 to 90 نو یو د 120 نه 140 پر ورسي نو په 2 غنټو کې دنده موږ سره دا بلډ سیستم چې کوم د ګلوکوز ریګولیشن لپاره اوله کې دوباره د بلډ ګلوکوز نارمل ته راولې دي کې د لاندې پیراګراف چې لیکل دي کې دومره اهم خبره پکې نشته اوس نیکسټ دی پیراګراف ته وړه امپورټنس اف بلډ ګلوکوز ریګولیشن دا ډېر ښایسته خبرې په دې کې لیکل دي په دې کې اولنۍ خبره دا لیکل لکه نه چې اکثر ټیشو چې دي په باډۍ کې چې کله ګلوکوز کمي نو هغه شیفټینګ کولی شي فیټ میټابالیزم ته مطلب د فیټ نه انرژي اخیستی شي نو د ګلوکوز ریګولیشن ضرورت څه دی د هغې انسر دا دی چې برین ریټنا او ګونیډس چې دي دا موږ سره صرف د ګلوکوز نه انرژي اخیستی شي نور سیلونه به خو مزي وکړي ځان به د فیټ انرژي والا خو دا چې دي که نه دا درې قسمه ټیشوګان چې دي موږ سره دا د ګلوکوز نه علاوه بل څه انرژي اخیستی نه شي دوی لپاره ګلوکوز ضروري دی نیکسټ پکې یو ښایسته خبره دا لیکل لکه نه چې ګلوکونیوجینیسس چې دی هغې نه بعد موږ سره بلډ کې ګلوکوز لیول های شي خو هغې دپاره انسولین نه ریلیز کېږي ولې نه ریلیز کېږي چې ځکه ګلوکونیوجینیسس ولې چې د بلډ کې ګلوکوز لیول کم دی چې بلډ کې ګلوکوز لیول کم دی نو برین چې دا د باډۍ بوس دی هغه ته انرژي نه میلاویږي ګلوکوز نه میلاویږي نو هغې د وجې نه ګلوکونیوجینیسس چې هغه ته انرژي میلاو شي که په دې کیس کې ته انسولین ریلیز کړي هغه ولګي په پیریفرل ټیشو کې موږ سره دغه زیات کې د ګلوکوز اپټیک زیات کې نو بره برین به چل کې هغه خو هغه کوم مقصد لپاره چې د ګلوکوز لیول زیات خو ریلیز نه شو نو دې دوی نه په ګلوکونیوجینیسس کې موږ سره دې نه بعد ګلوکوز لیول های شي خو انسولین نه ریلیز کېږي بله خبره لیکل لکه نه د ګلوکوز اټ از آلسو امپورټنټ بلډ ګلوکوز کنسنټریشن چې دا ډېر زیات نشي ډېر کم ولې نشي هغه موږ ډسکس کړو چې ټیشو لپاره صرف دا د خوراک واحد ذریعه ده اوس زیات ولې نشي زیات ځکه نشي که نه بلډ ګلوکوز لیول چې کله بلډ ګلوکوز موږ سره ډېر زیات شي نو دا موږ سره په ایکسټرا سیل دا موږ سره ډېر اسماټیکلی ډېر زیات اکټیو دی یعنې دا اسمولیرټي ډېره زیاته های کي نو په بلډ کې ګلوکوز زیات نو بلډ کې د بلډ اسمولیرټي به زیاتې دا ولګي د سیل نه به موږ سره سیلونو نه به موږ سره اوبه راخکي سیلولر ډیهایډریشن په خاص کې بل نیکسټ موږ سره څه دی چې کله بلډ ګلوکوز زیات شي موږ سره که نه دا موږ سره په یورین کې لاس کېږي صحیح ده چې په یورین کې لاس کېږي نقصان څه دی نو یورین چې دی یا ټیبیولر فلویډ چې موږ سره موږ ته پته راکنه موږ سره په ټیبیولز کې د کډني ټیبیول کې موږ سره د واټر ری ابزارپشن کېږي نو چې اوس په ګلوکوز دی په موږ سره په فلټریټ کې نو ګلوکوز چې د هغه اسماټیکلی اکټیو دی هغه به لګي د ټیبیولر فلویډ چې دی د هغه اسمولیرټي په های کې هغې نه به موږ سره واټر ری ابزارپشن نه کېږي ښه نو چې کله موږ سره ټیبیولر فلویډ اسمولیرټي های نو ډېر زیات واټر به لاس شي موږ سره په یورین کې بل نیکسټ موږ سره څه دی چې کله موږ سره بلډ ګلوکوز لیول ډېر زیات های شي که نه دا موږ سره بلډ ویسل ډیمیج کوي تھرو دغه نان انزایمټک ګلایکیشن د دې ډسکشن الریډي موږ سره په کرونیک کډني فیلیر کې شوی دی ها اوس نیکسټ موږ سره دی ډایبیټیز ملایټس کې موږ سره څه کېږي یا انسولین سیکریشن نه کېږي او یا ټیشو چې دی هغه انسولین له ریسپانس نه ورکوي نو دې کې موږ سره دوه قسمه دی یو ډایبیټیز ټایپ 1 ډایبیټیز ټایپ 2 ډایبیټیز ټایپ 1 چې دی په دې کې موږ سره انسولین سیکریشن کم کېږي او ټایپ 2 چې دی په دې کې موږ سره انسولین ریزسټنس یعنی ټیشو انسولین دغه نه ورکوي ریسپانس نه ورکوي ها
इन आइदर केस का इंसुलिन सिक्रेशन نه کیږي یا ټیشول ریسپانس نه ورکوي دواړو کې رزلټ صحیح چې ګلوکوز چې دی دا به سیل ته دننه نه دي ګلوکوز نه به انرژي نه اخیستې کېږي انرژي دپاره به موږ فیټ استعمالو او پروټین. اوس اول موږ سټډي کوو ډایبیټیز ټایپ 1. ډایبیټیز ټایپ 1 کې څه کېږي موږ الریډي وی چې دي کې دغه انسولین سیکریشن کم کېږي. اوس انسولین سیکریشن په دې کې ولې کم کېږي ځکه چې د اټو ایمیون ډیسارډر د وجې نه موږ سره بیټا سیل ډسټرای شي. دا بیټا سیل ډسټرکشن چې د دې کې هیریډیټي چې ده دا ډېر امپارټنټ رول پلی کوي یعنې دا موږ سره فیملی ټو فیملی چې ده دا ټرانسفر کېږي په یو فیملی کې چې مثال په طور یو تن ته ولګي نو بیا نورو ته چانس زیات دي. دې کې اوس کېږي څه چې په فیملی کې مثال په طور چې کوم انسیسټرز دي او کې اټومین ډیسارډر او بیټا سیل ډسټرکشن کېدو نو دا نسو کې په ماشومانو کې دا سیم بیټا سیل ډسټرکشن کېږي خو ضروري ده چې دا اټو ایمیون ډیسارډر منطقي وشي. دا بعض اوقات بغیر د اټو ایمیون ډیسارډر یا د وایرل انفیکشن نه بغیر موږ سره دا بیټا سیل ډسټرکشن به کېږي او آی کې انسولین نه جوړېږي او ډایبیټیز پکې تقاض کېږي. ډایبیټیز ټایپ 1 چې دی دا زیاتر 14 کالو عمر کې کېږي. دې د وجې نه دې ته جوینایل ډایبیټیز ملیټس هم وایي خو ضروري ده چې 14 کالو کې وشي. دا اینې ایج کې کېدای شي خو زیاتر په 14 سالو کې کېږي. اوس ډایبیټیز ټایپ 1 کې موږ سره څه کېږي بلډ ګلوکوز لیول به های شي فیټ به استعمال شي انرژي دپاره او پروټین به استعمال شي انرژي دپاره. اوس نیکسټ موږ سره د بلډ ګلوکوز کنسنټریشن رایز ټو های لیول ان ډایبیټیز ملیټس. نارمل بلډ ګلوکوز لیول چې دا موږ سره 100 ملي ګرام 100 ملي ګرام پر 100 ایم ایل دی او په ډایبیټیز کې دا ورسي 300 ټو 1200 ملي ګرام پر 100 ایم ایل پورې. نو د دې اوس افیکټ څه دي د های بلډ ګلوکوز اولنی افیکټ دی موږ سره دا ګلایکوسوریا یعنی ګلوکوز لاس کېدل په یورین کې. نارمل موږ سره تھریشولډ دی دغه دپاره ګلوکوز ری ابزورپشن دپاره په کډني کې 180 ملي ګرام پر 100 ایم ایل یعنی کله موږ سره ګلومیرول فلټریټ کې 180 پورې موږ سره دغه وکړه نه 180 ملي ګرام ګلوکوز پر 100 ایم ایل بلډ نو د دې ری ابزورپشن موږ سره کېږي. خو الریډي ما ډسکس کړو چې په ډایبیټیز ملیټس کې دا کنسنټریشن چې دی د 300 ته ورسي 300 نه 500 ته یا 1200 پورې ورسي. نو تھریشولډ موږ سره 180 دی او ورسي 300 ته نو باقیه ګلوکوز چې دی موږ سره د موږ سره په یورین کې لاست شي. بله خبره موږ سره دویم افیکټ موږ سره څه دی اټ کاز ډیهایډریشن. هغه څنګه کله چې اوس په یورین کې موږ سره ګلوکوز لاس کېږي نو ټیبولر فلویډ اسمولیریټي زیاته شي نو په ټیبول کې د واټر ری ابزورپشن د های اسمولیریټي د وجې نه کېږي. واټر ری ابزورپشن نه کېږي نو لارج اماونټ اف ډایلوټ یورین جوړ شي چې یورین لس زیات شي نو اټومیټیکلی په باډۍ کې ډیهایډریشن وشي او د دې ډیهایډریشن د وجې نه دې ته وایي پولیوریا سره اټومیټیکلی موږ سره بل ترس هم کاس کېږي ځکه چې میچاز ډېرې زیاتې وشي نو انسان باډۍ کې اوبو کمی شي او ترس کاس شي. دریم افیکټ د کرونیک های ګلوکوز کنسنټریشن کاس ټیشو انجري. دا موږ سره مختلف ټیشو انجر کې ټولو کې عام مشهور چې دی موږ سره بلډ ویسل موږ سره انجر کې های بلډ ګلوکوز لیول in the phenomena with the phenomena of non-enzymatic glycation. د دې ډیټیل موږ سره موجود دی په کرونیک کډني فیلیور کې. بله خبره های بلډ ګلوکوز لیول چې دی دا پیریفرل نیوروپیتي هم کاز کوي او اټونامیک نرو سیسټم چې دی هغه د هغې فنکشن خرابوي موږ سره. او اخري افیکټ چې موږ سره ګایټن کې ډسکس چې دی هغه دی میټابولیک اسیډوسیس. ډایبیټیز ملیټس کې ګلوکوز چې دا سیل ته دنده کېږي نه چې سیل ته ګلوکوز نه دنده کېږي نو سیل چې دی انرژي سیل ته نه میلاویږي نو سیل انرژي د ګلوکوز نه علاوه بیا په کیټون باډي نه اخیستل شروع کړي. کیټون باډي موږ سره مشهور دوه دي ایسیټوسیټیک اسید او بیټا هایډروکسي بیوټریک اسید یا دي ته ایسیټوسیټیټ او بیټا هایډروکسي بیوټریټ هم وایي. دا دواړه اسیډ کې نه شي دا چې کله په بلډ کې ډېر زیات شي نو اټ کاز میټابولیک اسیډوسیس. الریډي موږ سره په انټریټډ ډایبیټیز ملیټس کې ډیهایډریشن هم شي او څه چې موږ سره ایسیډوسیس وشي نو ایسیډوسیس چې دا موږ سره ډېر سویر شي سخت شي او اټ کاز ډایبیټیک کوما او ډیث. کله چې ډایبیټیز ډېر زیات انکنټرول شي نو دا ایسیډوسیس موږ سره ډېر زیات شي او بلډ پیچ چې دی هغه د 7 نه هم لاندې ورغړي. دې کنډیشن کې کاز کېږي ایسیډوټیک کوما او ډیث. سوري لاس افیکټ لا پاسانه نو دا اوس لاس افیکټ ګټن کې دا ډسکس کړل ډایبیټیز کاز ډیپلیشن اف باډي پروټین.
چې لازم خبره ده چې ګلوکوز سیل ته نشي دنده کېدی، نو سیل انرژي د ګلوکوز نه نشي اخیستی، نو انرژي به څه نه اخلي د فیټس نه او د پروټین نه. نو پروټین چې دی په باډۍ کې ډپلیټ شي او پروټین چې دی په باډۍ کې کم شي، دا کاز کې استنیا مطلب دی لیک آف انرژي، یعنی انرجیټک کس نه. او بله خبره فولیفیجیا، مطلب انسان ډېر زیات زر وږی کېږي ځکه چې پروټین بریک ډاون وشي او باډۍ ته د پروټین زیات ضرورت نو انسان زر وږی کېږي.